پښتنو یووالی د پښتنو یووالی چا چې تر نن ورځې پوره د پی ټي ایم څومره مخالفت کړی دی هغه معاف دي زموږ وروڼه دي هېڅ ورته په ایمان درته وایم په دې جرګې انتظامات دا خپله ګردې به ورته خرڅ کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې کمای نه کړو ټوله دنیا درته په فکر ده د ټوله دنیا قوتونه نن د یارې نه کله د کمرې نه وځي کله نه وځي په دې ځوانانو ته چې اوس هم حکم وشي والله د دې خاورې نه چې د چا هم استل غواړي 15 ګنټې ټایم یې نه پې لګي او دا د هغه سیمه ده چې درته هیره نه شي چې کله په پښتنو ځوانانو فایرینګونه شروع کړل د دېګې وختې کلیو مند یې راووتلې میدان ته دا هغه کلی دی دا هغه علاقه ده د خیبر د خاورې نه به ستاسو د امن ستاسو د ښه ژوند زیري راپورته کېږي که تاسو چیرې دا جرګه کامیابول غواړئ نو د جذباتو نه به کار نه اخلئ فلحال د پښتنو ټول سیاسي ګوندونو مشران زنده‌باد د ټولو ضلعو مشران یې زنده‌باد د ټولو سماجي تنظیمونو مشران یې زنده‌باد پښتنو د جرګې انتظامات دي کنټینرې سامان مو درته راورسولو ټول مشران او ولسونه د چې څومره ضلعې دي د ضلعې مشران راغلي دي زما محترمو ځوانانو دا پیغام زه د ټولو سیاسي ګوندونو زه د ټولو تنظیمونو او د ټولو ضلعو د مشرانو له اړخه او ځوانانو ته دا نن خبره کوم زما محترم ځوانانو دا جلسه نه ده دا جرګه ده که په دې کې بد انتظامي وي که په دې کې داسې بې ترتیبه تګ راتګ وي بیا به دا جرګه هغې مقصد ته نه ورسېږي چې کومو دپاره موږ دا جرګه راغوښتې ده ملګرو نن ځوانانو ته یو خبره کوم ستاسو یو ارمان و چې د پښتنو مشران د سره یو شي نن دوی سره یو شوي دي نن دوی یو پنډال لاندې دي نن دوی د یو جرګې لاندې راغلي دي باید د مشرانو پنډالونو ته که د ځوانانو تګ راتګ کم شي که د سلفیانو کوششونه تصویرونو کم شي که د ویډیو کوششونه کم شي نو دا مشران به بیا دغه قابل جوړ شي چې دوی مشوره سره وکړي چې دوی خبره سره وکړي وځوانه خبره ستا د مستقبل ده په تا ظلم جبر روان دی ډېرو سپین ږیرو خپل وخت تېر کړی دی خو نن راغلي دي په ډېرو سختیو کې راغلي دي نن داسې ورځ وه چې دې جرګې ته راتګ باندې پابندي وه نن داسې ورځ وه چې د دې جرګې په راتګ باندې دوی ته دا دمکي ورکوله شوې وه چې ستاسو به شناختي کارډونه پاسپورټ بلاکوو خو تاسو بیا هم ولیدل خو ځوانانو تاسو بیا هم ولیدل ما یې نامونه واخیستل چې د ټولو ګوندونو چې څومره پښتانه مشران وي ټول درته راورسېدل هېڅ یاره یې نه وکړه او پښتونه او ځوانه نور د پیغورونو نه تېر شه نور د پرون خبرې پرېږده ستا ارمان و چې سره راټول شي نو د خپلو سره حساب پرېږده د پردو سره د حساب ورځ ده په سوشل میډیا یا یو ځای بل ځای خپل پښتون ته نور پیغورونه نه دي ورکول رانږدې کول دي ټول سره نږدې کېدل دي د ټولو قدر او احترام دی ستا د دې عمل د وجې ستا د دې گفتار د دې خبرو د وجې د پیغورونو د وجې پښتانه د یو بل نه نفرت ته جوړیږي نفرت سیټ کیږي لہذا د نفرت ورځې تېرې شوې دي پښتانه یو بل ته غاړې ورکوي
پښتانه د یو چتر د یو خیمې لاندې ناست دي باید ټول وستایل شي باید ټولو ته سلام وشي د پښتنو ځوانانو ستاسو قربانیو ته سلام د پښتنو ځوانانو قربانیو ته چې څوک سلام نه کوي هغه د پښتون نه وي چې ضرورت شو هر ځل وینې تا تویې کړې دي خپل سر دې ورکړی دی خو سنګر دې چاته نه دی پرېښی ځوانه نن هم د ګراونډ ته په لکونو ځوانان په یو ارمان راغلي دي او دوی په سرونو تیر راغلي دي دوی ته چې اوس هم امر وشي دې ځوانانو ته چې اوس هم حکم وشي والله د دې خاورې نه چې د چا هم استل غواړي 15 ګنټې ټایم یې نه پې لګي دا محترمو خو یو خبره درته کومه که تاسو چیرې دا جرګه کامیابول غواړئ نو د جذباتو نه به کار نه اخلئ فلحال مشران یو ځل پرېږدئ ټول راغلي دي تاسو ځوانانو ته چې کوم ځای مختص شوی دی باید ځوانان هلته کښېني او مشرانو ته چې کوم پنډالونه جوړ شوي دي په هغ طرف کوشش نه وشي زه نه درنه ځم مشران نور نه درنه ځي که د چا د تصویر استلو یا د میلاوېدلو خواهش دی د یو ښه د مینې نه کوي دوی دا ځوانان دا کار خو دا 2-3 ورځې به تاسو د دې نه بلکل ډاډه کوئ دا 2-3 ورځې به په خپلو جذباتو په خپله مینه په خپل احترام باندې چې کوم مونږ ته لرئ هغه ته مونږ ډېر لوی احترام لرو هغه باندې به تاسو لږ صبر کوئ لږ حوصله به لرئ او د دې کوشش به نه کوئ نو مشرانو ته لار ورکئ چې دوی مشوره سره وکړي چې دوی سره کښېني د ټولو پښتنو شریکه فیصله را روانه ده کنې داسې ټوله دنیا راته نظر دی دا د کشمیر نه یو وفد راغلی دی صداقت مغل په قیادت کې هغه وایي مونږ ټول مظلوم قامونه پښتانه دې جرګې ته مو سترګې نیولې دي د دوی الفاظ دا دي چې په دې خطه کې د کشمیریانو د دې وفد الفاظ دا دي چې دا تاریخ دی چې په دې خطه کې ظالم جابر پښتنو غورځولی دی زمونږ د ټولو مظلومو قامونو دوی وایي چې زمونږ د ټولو مظلومو قامونو سترګې دې جرګه ته دي ټوله دنیا درته په فکر ده د ټوله دنیا قوتونه نن د یرې نه کله د کمرې نه وځي کله نه نوځي ځوانانو خو که تاسو دلته د بدنظمۍ شکار شوه د جرګه بیا به د قام او ملت ارمانونه هم نشي پوره او مونږ به یو ښه نتیجه ته مونږ به یو ښه خبره ته یو ښه پرېکړه ته ونه رسېږو ځوانان چې څومره راتللی شي را دې شي هغې خوا ته خیمې درته لګېدلې دي شپه پکې وکئ ورځ تېره کوئ نورې خیمې مو په کار وي په ایمان درته وایم په دې جرګې انتظامات دا خپلې ګردې به ورته خرڅ کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې کمای نه کېږي زه په قسم سره درته وایم ما انتظامیه ته د جرګې انتظامیه ته اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په مونږ غږ کوئ مونږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو خو دا جرګه به کمزورې نه کړو خو تاسو به یو کار کوئ تاسو به درېیمه ورځ پر دلته انتظار کوئ تاسو به دلته د بدنظمۍ نه شکار کیږي هر ګوند ځوانان ناست دي دلته
د هر سیاسي پارټۍ او د سماجي تنظیمونو ځوانان دي د خپلو مشرانو سره مینه لري چې کله ستاسو مشران راځي باید تاسو منډې د دوی سره تصویر او ملوېدلو کوشش نه وکئ. داسې د تحریک ځوانانو ته هم وایم چې تاسو به هم دا حرکت نه کوئ. ولې چې بیا نه کیږي، مشوره نه کیږي. نن جرګه شروع کېدونکې وه، ولې نه شوه شروع؟ د هغې وجه درته ښایمه. جرګه نن ځکه نه شوه شروع هم دا حرکت نه کوئ. ولې چې بیا نه کیږي، مشوره نه کیږي. نن جرګه شروع کېدونکې وه، ولې نه شوه شروع؟ د هغې وجه درته ښایمه. جرګه نن ځکه نه شوه شروع چې څو ورځې دلته د دې جرګې انتظامات څه وړوکي انتظامات نه وو، څه لږ انتظامات نه وو، په دې ډېرې ورځې لګېدلې. د دې جرګې انتظاماتو ته یې اور ورکړ. د دې جرګې په انتظاماتو باندې شیلینګونه وشول. د دې جرګې په انتظاماتو کې ملګري شهیدان شول. ته یقین وکړه موږ د هېڅ قسم قربانۍ نه، د هېڅ قسم شیلینګ او شهادتونو نه ورخطا نه یو. خو البته د جرګې په انتظاماتو کې فرق ضرور راغی. او هغه سکرین چې موږ دوی ته مکمله کریا ورسولې وه د لاهور نه را روان و، نن سهار یې دلته ورک کړلو. تر اوسه پورې رابطه نه ورسره کېږي. هغه له منځه موږ ټوله ورځ بیا ملګري لګیا وو نوی سکرین یې سیټ کولو چې نوی سکرین سیټ شي. نوی سکرین یې هم را ورسولو. لاؤډ سپیکر یې چا په کریا نه شوې ورکولی. اسټبلیشمنټ ISI او MI ورته ویلي وو چې تاسو به د پښتنو د امن او وسایلو دپاره چاته یعنې لاؤډ سپیکر نه ورکوئ. خو الحمدلله نن بیا هم د تحریک ملګرو لاؤډ سپیکر پیدا کړل. زه د ټول قام نه، زه د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه، زه د ټولو سماجي تنظیمونو د مشرانو نه، زه د ټولو ضلعو قبیلو د مشرانو نه او د ټول قام نه په دې بخښنه غواړم چې انتظامات موږ نه کړل کمپلیټ، نه وشوله. وجه دا وه چې څومره انتظامات موږ په دې غریبۍ کې کړي وو هغه ټول رانه سوي وو. نوي انتظامات خامخا یوه نیمه ورځ غوښته. نن تاسو ولیدل چې پرون هیڅ نه و، ټولې خیمې نن ولګېدلې، لاؤډ سپیکر نن راغلی دي، سکرینونه نن راغلی دي. نو سبا سهار به د دې دپاره چې کوم د اولې ورځې کار و هغه به هم سبا کیږي او د دومې ورځې کار به هم سبا کیږي. لږ تکلیف به ټولو مشرانو ته دا وي چې دوی به سبا لږ ناستای او مشوره به یې لږ ډېر وخت اخلي. خو که چیرې ځوانانو به ترتیبي کوله، که په خپلو مشرانو سره ملوېدلو یا د تصویر باسلو یو هڅه یې کوله، ته یقین ومنه چې دا به د جرګه خرابه کړي. د دې وطن د دوست او د دښمن چې کومې تمې دي هغه به خرابې شي. نو لهذا ځوانانو ستاسو کامیابي په دې کې ده چې جرګه په آرام سره یعنې په آرام سره پوره کولو ته ورکړي. د دې دپاره به تاسو یعنې یو زغم کوئ. باقي هر څه دا اوس هم وینئ چې کنټینرې را روانې دي، دا د پښتنو د جرګې انتظامات دي. کنټینرې سامان مو درته را ورسولو، ټول مشران او ولسونه دا اوس هم وګورئ کنټینرې او کرینونه ټول روان دي په دې خوا باندې. محترمو غږ خیمې مو ښې پخې ورته ښخې کړي دي. انشاءالله د خیبر د خاورې نه به ستاسو د امن، ستاسو د ښه ژوند زیري راپورته کېږي. زه یو آخري خبره بیا کومه، کېدی شي دا 2 ورځې د جرګې د مشرانو سره په مصروفیاتو کې ځوانانو ته بیا د پیغام موقع میلاو شي یا نه شي میلاو. خو دا درته وایم پښتنو باور ولرئ چې دا مشران ټول تنګ دي، دا ټول ستړي دي. د ټولو سیاسي ګوندونو د قبایلي علاقایي مشرانو
سماجی تنظیمونو مختلفو پیشو دا خلق راغلی دي دا په پوره نیت سره راغلی دي انشاءالله یوه داسې پرېکړه به کېږي چې هغه به د وطن په خیر وي دا ځوانان به دغه یو وعده کوي چې هره پرېکړه د مشرانو وکړه ځوانان به د دوی پر شا ولاړ وي زه بیا هم وایم په دې پنډال کې دلته په سټیج باندې ځای کم دی خو بیا هم دلته مشران میاں افتخار حسین دی حسین اخوندزاده او ورسره نور ملګري داسې زموږ د مختلفو ګوندونو چې څومره مشران ما اول نامونه واخیستل ټول دلته مخامخ ولاړ دي خو سټیج دومره سټیج جوړ شوی دی فلحال سټیج نه و جوړ یوازې انتظاماتو سیټینګ دپاره دا هر څه و نو په هغه کې دا نه وشول چې دوی به هم خبره کوله پښتون نیشنل پیپلز مومنټ چې کوم مشران دي هغه هم دلته زموږ سره موجود دي دلته د انور خان ترین هم زموږ سره راغلی دی موجود دی او داسې د مختلفو ضلعو چې څومره هم ضلعې دي د هغې مشران را رسېدلي دي که د یو ضلع نام اخلمه نو هغه ضلع چې کومې دي هم دا به لیست ډېر زیات شي خو بیا هم دا وایمه ځوانانو ډاډه اوسئ 14 تاریخ ته به یو تکړه فیصله پرېکړه ستاسو مخکې پرته وي نن چې څومره هم انتظار یو منټ مې پرېږده یار یو منټ مې پرېږدئ چې خالي خبره وکړم نو چې تاسو به د 2 ورځې یوازې صبر راته کوئ په دې او زه بیا وایم په غورونو وخت نه دی د دغې وطن د هر سیاسي ګوند مشران ستا د وطن خلک دي دلته که زموږ علما دي که زموږ مشران دي که قبایلي ملکان دي که د سماجي تنظیمونو مشران دي دا ستا د وطن خلک دي د پیغورونو نه د ننګ میدان ته درته راغلي دي ښه ډاډګره نه ورکوئ ځوانان ښه ډاډګره نه ورکوئ په دواړو لاسو سلام ورته وکئ دوی ته ښه ډاډګره نه وکئ چې دوی په دې خاوره باندې ستا د ژوند دپاره راټول شوي دي نو بیا هم وایمه بدنظمي به نه وي ملګري به د خیمو په طرف باندې چې څوک دلته شپه کوي هغه به دلته شپه وکړي باقي د خیبر ولسونو د خیبر خلکو چې کومه میړانه کړې ده کوم ننګ یې کړی دی موږ ټول پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه ټول سماجي تنظیمونه ټول قام ورته سلام کوو موږ ټول ورته د دوی خپلې حجرې دروازې خلاصې ساتلې دي او دا د هغه سیمه ده چې درته هیره نه شي چې کله په پښتنو ځوانانو فایرینګونه شروع کړل د دغې وخت دغې کلیو منډ یې راووتلې میدان ته دا هغه کلی دی دا هغه علاقه ده دوی خپلې حجرې خپل هر څه دلته خلاص ساتلي دي دلته هر کور ستاسو کور دی پښتنو دا کورونه دا حجرې ستاسو دي دا چې څومره ټینټونه لګېدلي دي دا ستاسو دي بې پوښتنې ورځئ چې ځای موندوئ هلته وده کېږئ ستاسو انتظامات درته کول لګیا یو د انتظامیه سره هم تعاون کوئ په آخر کې زه د دغې پنډال سیکیورټي والته وایم د پنډال سیکیورټي والا چې په تاسو کې اکثریت د پی ټي ایم د ملګرو دی د خلکو سره انتهایي ښه رویه وساتئ تاسو د دوی خیرخوا یئ تاسو د دغې ولسونو سره مینه کوونکي خلک یئ تاسو په دې ولسونو سر ورکوونکي خلک یئ که د چا سره خبره کوئ په نرمه به خبره کوئ مشرانو ته عزت ورکئ په عزت سره دوی یعنې دلته ویلکم ورته وکئ او بیا کله چې زه ځم راځم نو ما ته د 80 یا د 80 خلکو چې دومره ډېر زه ځم راځم را باندې تاو شي د هغې نه ډېر شور جوړېږي یو بل ډیکې سره ورکوي چې 2 کس ما ته هېڅ مسله نشته ما ته د پښتنو نه هېڅ بد امني نشته دی زه په خپل وطن ګرځم دا وطن زه به خپل د ولسونو په منځ کې ځم راځم دا زموږ خپل وطن دی د دې کې دننه هېڅ مسلې نشته دی هېڅ د سیکیورټي ضرورت نشته دی سیکیورټي به د وطن کوو دا څوک دی د ملګري ډاکټران اعلان کوي شهزاد صاحب ډاکټر شهزاد
چې موږ دلته میډیکل کیمپ لګولی دی چې چاته څه مسله وي هم موږ ته د راځي علاج یې موږ مفته کوو دلته چې څومره هم پروفیشن راغلی دي هغو ټولو ته ټولو مشرانو ته وایو چې سبا به سهار په 10 بجې باندې چې کوم مشران نه دي رسېدلي هغه به راورسېږي اول به سکرین کېږي 2 نیمې ګنټې ټایم چې کوم دی هغه د هغو دی او بیا به په هغې نه پس په خپلو پنډالونو کې جرګه جرګار څوک کیني اسد قیصر او عمر ایوب راغلي دي هغه هم لاره ورته وکړي چې مخکې دلته راورسېږي بیا هم ډېره مننه کوو د ټولو نن قام سره یو شوی دی